حدیث پاک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی درے کسا بنی اسرائیلو کیو پا یولار تیرے دن وی باران شو پہ او زلزل طوفان شو پہ وی دا درے والا یو غار تا ننواتل دا بخاری شریف کی حدیث تے گور وی چه غار تا ننواتل وی دا غار دا سر نیو تیگر اپری وطا او دا غار پا خلبان جختا شو دا درے والا اس یو بلتوی چه لکا اس بپسوزو لکا من خو پر غار کے دن نگیر شو نم سو کواز اوری نس چاری بیلتیو دا او نس دا سے طاقت زا مجتجلاتی گلری کو وی یو پکیو خیارو اگوی دا سے بوکو چی من کم نیک عمال کری دی اب خودیت ورمخ کی کو نو اللہ پا نیک عمل خوشحالی گی ممکن دا چی اللہ رحمو کی نو درے وارو خپل نیک عمال اللہ تا وسیلہ کلا یو کسوئی وی پروردگارا ما بگڑ چیلے سرولے وی ما خام برالم نو ما با دخپلو گڑ چیلونا پی واغشتل مور و پلار می جم دیو نو ما بلاول پا مور و پلار اغا پیوس کر داغی نپس پا می بچولا ورکون وی یوزل گیا نو نزدینو ما گڑ چیلے گیا پس دیر لری بوتلی وی چلالمنو واپس رالم مور و پلار می ودشویو وی ما گڑ چیلے و سرول جامونا می راواغشتل او دا مور و پلار دا کٹ سرونو تاو دریدم وی اگا بچی دا ما دی اخپو سر رنگی دل چی بابا مونگ لپی راکا وی ماوی چی ترسو می دی مور و پلار نیس کرن تاسو لینا درکو یو صدقی یو اخلاص تی یو خامل دی اگر چی شریعت دانوی ورطا شریعت خداوی چی دا معشومان دی داغی وددی خیر دا غیرت لک پرید رستو ورکا لیکن دا دا خپل اخلاص تی دا اگا سادتو بعض وقت کی یو ساده مسلمانی او دا دا نیت کی انما العمالو بالنیات دا اگا پا نیت کی خپل یو اخلاصی دا اخلاص تعلق هم نیت سر دی وی باہر کیف دا معشومان پا دا جڑا جڑا کیو دشو طولش پرنگی دل وی سار وقتی سبا سر میں مور و پلار راویخ شو او ما والا آگا پی ورکل بچے وی میں چیز بابا دا پی تاسو دشوی ما وی خولینا دا پی اس کے وی اغی پی اس کل وی چی اغی نسپاتی شامی بیا بچولا ورکل یا اللہ ورد حدیث الفاظ دا سیری کدا عمل ما خالص تا در ازاد پارکلی خالص دا ٹکی دا اخلاص سر تعلق لری تا تا پترا کہ خالص مستا در ازاد پارکلی بل سوجہ پکنی نو خدای دا تیگا لگا غنده اخوا که چی آوارا باندیو لگی او کستا دا پارا نی نو بچی سر اخوا خواهی نوی تیگا لگا غنده وڑقی دینا حضور پاک فرمانی ہوا خو لگی دا اکسیجن خوراغی وی اگا بل سوی اگا وی یا اللہ ما یو مزدور روستو ما پیکارو که پا یو فرق پارا بے که 3 ساعی او یو ساعت 3.5 کیلووی تقریبا پا روجو چی دان روجی بدر کم دا کار را لوکا وی اگر علاقه کارو کو وی چی ما زیگر شو ما والاخبلا مزدوری ورکولا غصه شو چی ما خو دیر کار کرده ما چی لکه تا کار دیر کرده او کده لک کرده خو ما دا جوڑا در سر کرده او مزدور سر چی کما جوڑا کرده آبا ورکه حضور پاک فرمائی وی چی مزدور مزدوریو کی چی لاخوله او چنی تا والاخبلا مزدوری ورک وی دی غصه شو آغا روجی ما تا پری خوده اولاد او دم خسر گور اخلاص دیتا ہوئی وی ما دا آغا غروجی را واغشتے او زما داگا خالی زمکا و آغا می وارو لامی پکی ولاو کرلے وی دا آغینا بلا شی جوڑش بیا می ولا بل کالو کرلے آغینا بیا جوڑش وی بلا گڑے و چیلے و غیان و دا قسی پسی می پی واغشتے دم را دیر شو چی غلامان و مریان می پی واغشتے زان لاغا خپل شیم دیروم و آغام دیروم دیرمو دا پس آغا ساڑی را رہی وی ما تاوی چی ما پیجنے نتا نا پیجنو زاغا مزدوریم کنا چی ما مزدوری در سر کڑی وا ما لاغا خپل اجرت راک مزدوری راک وی ما وطا گتونی ولا چی داغا گاڑا کی دا سمر غوا و میخ و گڑی و چیلے دی و غلامان دی دا طول ستا دی ارا تاوی ما پوری ٹوکے کے ما پوری خندا کے دا ما خدا نکی گی دا ما خو یوسو کے لوروجی کے گی وی ما وطا طول قصو کا جدا غستا میں دل دیری کڑی دی ما پاکی دل کر کڑی دی کروندہ میں کڑی دا وی اگا سامان ټول په مخه کو یا ویلا یا الله ور دین دا وی کما دا کار خالص تا در رضا ده پر کړي ګور هغه اخلاص الله ته مخ کې کوي نو خدایا لګه غوندی تیګه کته کې چرانه خورا باندې ولګي نو وی تیګه لګه نورم کته شورانه ولګي ادریم سوی وی زما رترلور و زما وسره ډیر محبت او مینه ما دې د ګناه مطالبه وکړه هغه اریانه وا
ضرورت او محتاج او مال راله چې یو 100 روپۍ راکړه. ما ورته وی چې 100 روپۍ در کوم خو په یو شرط چې ما سره به ګناه کې. وی هغې وی چې بس مجبور یې مر څه چې دي واله کوم د سره ګناه دا پیسې راکړه. وی ما ولا هغه 100 روپۍ دینار 10 روپۍ ډېر قیمتي شی دی پس اخوا دېخوا خوارۍ زارۍ را یو ځای کړې پیسې مې ورکړې. وی زه دا تنهایۍ کې شو او وی زه داسې قادر شوم په دې لکه خاوند چې په خپله ښځه قادر بلکل چې ګناه ته مونږ یو بل سره مخامخ شو نو وی دا ورپې ده وجورې ورپې. وی ما ورته وی چې ولې په زور در باندې دا ګناه کوم چې رپې څه له رپې دا خو تا شرط کېښود ما دله پیسې پوره کړې په زور خو در باندې ګناه نه کوم. وی هغې وجاړل چې نه په زور دا ګناه نه کې خو زما د قسم چې په ژوند کې مې دا ګناه چېرته نه ده کړې الله نه یریږم. دا ګوره ډېر اوچته خبره ده د خدای نه یریدم. وی فورا ترې پاڅېدم او هغه پیسې مې وله ورکړې چې دا د خدای په نوم ګناه مې ورسره ونه کړه. یا الله که ما خالص تا د رضا دپاره دا کار کړي نو خدای دا تیږه خو لرې کې چې مونږ ته د تلو لاره کولی شي. وی تیږه وښویده او مونږ 3 واړه د غار نه بار ووتو. دا رسول الله مبارک فرمایي د بني اسرائیل او د 3 کسانو قصه کوي. ګوره عمل دونه شی نه دی اخلاص پکې نه وي.